نو رسول الله په غیبونه پوهېده. ګوره یو ځل یې داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اختر مونځ چې وشو د اختر مانځه نه وروسته رسول الله راغی نور ته تشریف فرما کو یمني څادر یې په ځان باندې راواچو او داسې پروت دی او جنکۍ دي د انصارو اغلي دي او تمبل وخي او څه شعرونه وایي. په دې کې ابوبکر صدیق راغی. نو ابوبکر صدیق چې راغی نو هغه جنکۍ منع کولې رسول الله وی مې منع کوه ابوبکر ته وی پرېږده خوشحالۍ ورځ د خوشحالي کوي خیر دی. نو هغه کېناستو لږ ساعت بعد چې دی نو هغه عمر رضی الله عنه راغی چې عمر رضی الله عنه راغی بس جنکۍ سته د هغه ځای نه وتښتېد. عمر رضی الله عنه داسې یو انسان و چې د هغه مباح یو جایز کار به چې لږ شان داسې بد به ګڼلی کېدو نو هغه هغه مخکې چا نه شو کولی. نو رسول الله څادر نه سر داسې رابار کو عمر چې ولیدو نو عمر ته یې عمره ته هغه انسان یې چې په کومه لار باندې ته ځې که نه نو په هغه لار باندې شیطان نشي تللی چې ته په کومه لار ځې نو په هغه لار شیطان نشي تللی. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي. نو دغه کې د جنکو یو شعر وی زما مطلب دا دی دغه واقع کې چې جنکو یو شعر وی چې یار زموږ له الله داسې پیغمبر راکړی دی چې د سبا علم ورته دی د سبا علم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل نور شعرونه وایه دا مه وایه سبا علم ماته نشته. الله رب العزت عالم الغیب دی په غیب الله پوهېږي ماته د سبا علم نشته چې سبا به څه کي. دغه قرآن کې آیات دی که نه رسول الله فرمایي لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر که ما ته پته وی او زه په غیبو پوهېدی ما به ځانله ډېر خیر جمع کړی وی ډېر خیر. ګوره دا ګڼ واقعات دي داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیبو نه پوهېده. ګوره که رسول الله په غیبو پوهېده نو بیا به په درېیم کال د هجرت احد ته ولې راتلو چې هغې غاښ پکې شهید شو د هغې سر مبارک کې جنګي خول هغه کړی وردن نه شو او ډېر سخت زخمي شو او دغه دومره او یا صحابه چې دی هغه پکې شهیدان شو. نو که رسول الله ته دا پته وی بیا به نه راتلو دې غزا. ګوره یهودیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی دی او بیا هغه خوراک یې ورته زار اچول دي. نو که رسول الله ته دا پته وی نو بیا به د یهودیانو دعوت یې ولې قبلولو نه به قبله خولې له به دا نوڼۍ هم نه وروړه ځکه چې په دې کې اوس دي هغې ورته زار اچولي. جبریل راغی ورته ویې دا مه خوره زار دي پکې. یو ځل یهودیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته ویې راشه او تاسو زموږ کار دی او رسول الله یې راوستو دیوال لاندې کېناو او دوی یو غټ غټ بره خېجولی دی اوس هغه غټ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راګزاري. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دیوال لاندې کېناست جبریل راغی فورا ویې راپاڅه دې ځای نه ولي وایي بره یې ګډ خېجول دی هغه دله راچي هغه دله راچي. نو رسول الله په دې نه پوهېده. ګوره عائشې رضی الله تعالی عنها نه چې هار ورک شوی و که صحابه څومره سخت په تکلیف کې وو څومره پریشانۍ کې وو اوبه نه وې د مانځه ټیم و مونځ قضا کېدو ته روان او صحابه چې دی نو هغه ډېر زیات خفه او پریشان وو. عائشې رضی الله تعالی عنها نه هار ورک شوی دی رسول الله هار ول وګورئ او خلک ګرځي 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 او مانځه ټیم راغی او هار یې پیدا نه او چې بیا روانېده او نو هغه تیمم مثلا پکې راله ځان له واقع ده خو چې کله روانېده نو اوښ چې پاڅېد د هغې لاندې هار پروت. نو که رسول الله په غیبو پوهېدو خو دا به ویلي وو که نه چې ولې تاسو دومره تکلیف کوئ دا اوښ پاڅوه فورا او د دې لاندې به دا د هار پروت دی دا به راوالي دا راوالی چې زه یې چیز وو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیبو نه پوهېږي. خو بیا دا چې الله رب العزت والا داسې پیشنګویانې چې کوم رسول الله کړي دي چې یاره د قیامت نه مخکې به دا کېږي دا کېږي دا کېږي دې ته علم علی الغیب وایي. علم غیب ورته نه وایي علم یعنی رسول الله ته بعضې مغیبات علم الله ورکړی و چې یاره ستا نه وروسته او د قیامت نه مخکې به دا کارونه کېږي دا نو دا خو ورته الله ویلي و چې داسې داسې به کېږي نو په غیبو باندې رسول الله نه پوهېږي ښه. نو یا رسول الله ویل نه دي په کار چې ته یا رسول الله چا منع کړي دي او کوم ځای منع شوي دي او ولې منع شوي دي او دا شرک ولې یا رسول الله مطلب دا دی ای رسول الله لکه څنګه چې موږ یا الله نو الله حاضر ناظر دی زموږ اواز اوري نو ته چې یا رسول الله ستا اواز اوري نه دا نه اوري ښه. نو دا مسله په دې طریقه باندې چې کوم دی نو زده کول غواړي چې رسول الله په غیبو باندې نه پوهېږي د غیب علم صرف او صرف دا د الله خاصه ده دا د الله سره دی بل هېڅوک په غیبو نه پوهېږي. کوم چې وایي چې لکه دا به کې څه دی دا د زړونو په رازونو پوهېږي او کشف صدور ورته کېږي کشف قلوب او دا کشف صدور او قلوب والا چې دي که دا ټول ګډوډ لګیا دي دې نه کشف قلوب کېږي او نه ورته کشف صدور کېږي دا د الله خاصه ده. عالم بذات الصدور د الله رب العزت دی عالم